سړی د خپل منځونو ته وګوري، نوجوانان د خپل منځونو ته وګوري، مشران د خپل منځونو ته وګوري، زنانه د خپل منځونو ته وګوري. قسم په خدای نن 90% نوجوان ته د استنجا چل نه ورځي. دا اویا کال یو بابا ما سره ښکته په استنجا خانه ور داخل شو، 2 منټې تېر نه کړه ووتو. داسې بابا یو خبره دا دلته څوک وایي امتیاز یې مې وکړ نو مې دا ځان دې وچلې کوی اوبه مې واچولې هم پرتوک پلید هم بدن پلید یا مې کوی کو په سترګو کې غټ غټ اوښکې راغلې. دا ته څه وې؟ دا زه دا مې ته به امتیاز یې دې وکړي ته به په لوټه یا په ټایلټ پیپر به ځان وچې زړه دې مطمئن شي چې نور څاڅکي رانه نه ځي. که بیا اوبه اچې نو سنت دي، که نه اچې نو هم جایز دي. نه پس بیا ځان وینځې او یا کاله وشوي قسم دې که دا مسله نوجوان ته دې دا مسلې نه دي. دا ورته معلوم دي چې فیسبوک پسې علماو پسې لګیا اوس فیسبوک شروع کړه بس علماو پسې ولاړ او چا ته څه وایي او چا ته څه وایي او چا نه خر جوړوه او چا نه سپی جوړوه. د ځان نه دې څه جوړ کړي؟ ته خو مونځ دې نشته اودس دې نشته پلید کړي. اعتکاف ته نوجوانان کېناستې دلته نوم نه علم یو جومات او استاد وی لکه مذاکره ورسره وکړه، مذاکره مې ورسره کوله قسم په خدای 3 نوجوانان پاسې دوی موږ غسل کړو. حتی چې وایي سره موږ غسل کړو نو سره خو ایسار دغه چل شوی دی خو نه خبره اعتکاف ته ناست دي په غسل کېناست نه پوهېږي. دا شیطان دومره محنت په موږ وکړو دنیا په موږ دومره غالبه کړه هر څه او درېیم چې انسان د استقامت نه وباسي خپل خپلوان وباسي. خپل خپلوان یاره ورور به مې څه وایي، یاره ښځه به مې څه وایي، یاره پلار به مې څه وایي، پلانکې به څه وایي، پلانکې به څه وایي، پلانکې هر څوک په هر څه وایي. زما الله راضي زما الله راضي شو زما نه به هر څوک چې هر څوک مخالف شو پروا نشته، صرف یو اللہ تعالیٰ نے زمان راضی شو. حضرت عامر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھلی مجھے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کی عزت کی ضرورت ہے، نہ کسی کے ہاتھ چومنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے مجھے دعوت دینے کی ضرورت ہے، مجھے صرف ضرورت ہے اللہ کی رضا. بس دا اللہ نے رضا بس اللہ نے راضی شي دنیا بخیر الله ناراضه شو دا ټول دنیا نه چې ټول فرشتي او اسمانونه دې رانه خوشاله کو چې الله ناراضه شو خبره ده غرق ہوتا بھائی غرق ہوتا بھائی. الله استقامت زمانو ډېر اهم څه دی. نن زموږ استقامت نن زموږ استقامت هغه دغه دی چې موږ بس روژه کې جوماتونه ډک وساتو بس او د روژې نه پس روژه چوټي شوه مونځ چوټي شو روژه چوټي شوه تلاوت چوټي شو روژه چوټي شوه ذکر چوټي شو بیا بل رمضان کې ګوري بیا بل الله ته بس وایي روټۍ د روژې نه بغیر نه خورو چې مونځ صرف بس په روژه کې جامې د روژې نه بغیر نه استعمالو هر څیز د روژې نه بغیر ډېر لیکن چې روژه شي بس صرف مونځ زموږ شروع شي نو خیر خیریت دی جماعتونه خالی پراته وي ټولو نه اهمه مسله هغه ده اخلاقیات معاملات هغه ټول صحیح کول پکار دي د هغې مخالف نه وو هغه وروسته اول په شریعت مطهره کې هغه مونځ د چا مونځ نو برابر دې دا نه وایي چې زه صحیح مسلمان یم او زما اخلاق برابر دي او زما معاملات برابر دي دا دې هېڅ کله نه وایي. الله تبارک وتعالی دې زموږ ستاسو عبادت او مونځونه صحیح وفرمایي.